رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک ده چې په درو ځایونو کې یعنی په درو موقعو کې د خپل ځان نتیجه وکړه، یعنی د خپل ځان وګوره چې آیا ستا د الله رب العزت سره څومره تعلق جوړ شوی ده، یعنی تا الله رب العزت ته ځان څومره نږدې کړی ده. مسلمانانو په هغه کې اول په دې خپل مونځ کې خپل ځان وګوره، په دې خپل مونځ کې خپل ځان وګوره آیا چې مونځ څومره یعنی مونځ زیات ټیم علي او په زیات ټیم په مونځ لګوم نو ما اړه ته اطمینان ملویږي او که نه. که هر کله ستا اړه ته اطمینان ملویږي، ستا اړه ته سکون ملویږي، ستا جسم ته سکون ملویږي، ستا وجود ته سکون ملویږي، نو ته په خپل ځان باندې پوه شې چې زما تعلق الله رب العزت سره جوړ شوی، زما تعلق الله رب العزت سره جوړ شوی. او که د ستا په مونځ کې زړه تنګ شو، لږ شانته امام صاحب مونځ په یو 3 منټو کې کولو 5 کې وشو 4 کې تا اړه تنګ شو، نو الله رب العزت نه توبه وباسه، الله سره تعلق جوړول دعا کوه. دویم نمبر هغه ذکر اذکار چې هغه کې تا ته لذت محسوسیږي، ته ذکر کوي، ستا په لاس کې تسکې هغه ذکر ده چې ته په ذکر کوي، تا ته ذکر کې سکون ملویږي، ته د الله اسم وایي سبحان الله وایي، تا ته د جسم ته سکون، ستا اړه په اطمینان کې وي. نو ته پوه شې ستا تعلق الله سره ده، ستا تعلق الله سره جوړ شوی دی. که ته په ذکر کوي 1000 تسبیح اړوي، په لاس کې د 500 تسبیح دي، په لاس کې د 1000 تسبیح دي، پته نه لګي چې څه پې وایي، او تا ته د خپل زړه کې هم اطمینان نه وي چې ما په دې تسبیحو څه ویلي دي. نو بیا هم د الله نه د الله سره تعلق کوشش کوه چې دا ما ذکر کې الله ما ته وتوي. په دریم نمبر هغه د قرآن پاک یعنی قرآن مجید هغه کلام الله چې ته تلاوت کوي، کلاو دې کړو سکون دې ته میلاو شو، کلاو دې کو چې ته تلاوت کوي ستا اړه ته سکون میلاویږي، دغه تلاوت ستا الله سره تعلق جوړ شوی. قرآن پاک دې راغستی که تا اړه ته سکون یعنی اطمینان نه میلاویږي، بس تلاوت کوم، نه دې سره هم د الله دهان ځان ته متوجه کړه، الله طرف ته دهان جوړ کړه.